سړی وی چې دا چل وکړی نو یا بدای چې نه وټونه به په وټونو کې به خلق راشي هغه بیا قانون کوي جو مونږ وایو چې په دې به وشي جو څوک وایي چې نه دا په دې نه کېږي بیعت به غواړي جو څوک وایي چې نه دا جهاد به غواړي خو کول خو به غواړي که نه په طریقه کار کې اختلاف کولی شي تو خو کول خو ضروري دي که نه نو چې کې نو هغې لپاره چې تا ته کومه طریقه مناسب ښکاري او ته وایي چې دا زه وکړم دا به کول غواړي دې لپاره به د خپل وخت صحیح استعمال کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چل کړی دا کامیاب انقلاب ذکر راوستی و چې هغه وخت نه و ضایع کړی وی وخت ڈسٹریبیوشن یې په ڈیلی بیسس باندې څه کړی و اس کی صبح کس وقت سے اسٹارٹ ہوتی تھی تہجد سے وی ته هم خپل سار وقتی په ازا فجر سے نہیں تہجد سے اپنی دن کو اسٹارٹ کرو دویم وی چې د اشراق چرته ير نه کې ځکه چې حدیث مفهوم دا دی چې چا د اشراق څلور رکعات وکړل غالبا 4 رکعات ته چې دا چا وکړل څلور رکعاته نو په هر کار کې به زه ملګری یم نو بیا به یوازې نه هلکه وایي پلانې څه دی مونږ د پښتو کې یوستوی وایو نو یوستوی دی نو وایي چې یوستوی خو بیا نه ځکه چې څوک به دې ملګری یا الله نو چې اشراق دنه پاتې نشي نو دویم نمبر دا دی چې بیا به ته چې کوم کله که کارونه کې نو په مارنینګ کې د سهار د مانځه نه پس به یې څه کول پبلیک میټینګ به یې کو د خپلو کسانو نه به چاپېره شو هغو ته یې چا څه خوب موب لیدلی هغو به ورته خپل ووایه ده به ورته خپله ووایې نو ما بیا څه چلو کو سرکاري کار به ګران کارونه به یې سار کول د هغې نه پس د غرمې روټۍ نه پس به یې څه کوله قیلوله لږه غنتو قیلوله وکړئ مازدیګر به بیا څه کوو دا ډیلی ډسټریبیوشن دی مازدیګر به بریف وزټس اف هیز فیملی د خپلو خاندان د سره ملاقاتونه کول د ماسخوتن نه مخکې به وده کېدل بد ګڼل او د ماسخوتن نه وروستو به یې ویښ پاتې کېدل بد ګڼل او پاسېدل تهجد دا ټول ډیلی ویکلی روټیني سو ویکلی روټیني دا چې د زیارت او د پیر په ورځ به یې څه نیوه روژه نیوه او ایرلی روټین چې و هغه به دا و چې د وفدونه به یې لیږل او یا په اړومبني حج کې څوک لیږل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او په دویم حج کې بیا په خپله تللی دا یعنې مطلب چې وخت یې تقسیم کړی وخت یې ضایع کړی نه و د هغې سره نو ته به هم لکه وخت نه ضایع کوې د وخت د قیمت اندازه راته وښیه وی دا وخت ګورې دا تعالی چې خدای پاک کوم وخت درکړی دا ډېر لږ دی وی دا وخت چې دی دا قیمتي کو نه نو خدای پاک به په دې 2 صورتونه نه نازول تاسو ته به پته یې که نه یو دی 2 بجې چې 2 بجې شي پسې بیا صحیح 3 که نه یعنې 2 PM نو لږ ساعت پس پسې شي 3 PM به شي که نه دې ته سیریل ټایم وایي نو په عربۍ کې دې ته عصر وایي نو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا په عصر باندې یو صورت راغی بل دی ابسلوټ ټایم ابسلوټ ټایم لکه ګنټه هلکه څه چل دی 2 بجې نه 2 ګنټې دا ابسلوټ دی دې ته دهر وایي نو هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا دې نه پته لګي چې دا ټایم دومره قیمتي دی چې الله پې 2 صورتونه رالیږلي بیا یې سوی اغتنم 5 قبل 5 د 5 خبرو نه 5 خبرې قیمتي وګڼئ چې وخت ستا نه ضایع نه شي وایي کو فرض که د وخت دا قیمت ته معلومې ډېر ښکلی ټکی وایي وایي هلکه وایي چې مړه خو یو ورځ وجو ضایع شوه په ګپ شپ کې وایي څنګه وایي ته خبرې وایي د یوې ورځې قیمت ته ډیلی ویجز وال نه دا بار چې ورسره دا لوري او تبري او سخصوره یا بیلچه یي نو هغه نه تپوس وکړه چې دا یو ورځ څومره قیمتي ده کو فرض که مزدوري میلاو نه شي د هغه سره څه غمي بچي به مې څه خوري که نه وی ټیک شو وی د یوې ورځې په ځای باندې هفته وی دا څوک چې ویکلی دغه وباسي که نه رسالې دې نه تپوس وکړه چې دا ټوله هفته په دې باندې څنګه تېرېږي چېرې ما خو د هر اتوار په ورځ باندې به زه هغه سپلیمنټ راوکاږم کومه چې رسالې زموږ د بعضې رسالې هفتواري نو هغوی نه تپوس وکړه چې دا څومره قیمتي دی نو بیا وی راشه ګنټه وی ته خبرې چې ګنټه څومره قیمتي ده وی د هغې مور نه تپوس وکړه چې د هغې زوی دننه په دغه کې په اپریشن تیټر کې دی ډاکټر صاحب ورته ویلي چې ابۍ په اپریشن به 1 ګنټه لګي چې هغه 1 ګنټه په هغې څنګه تېرېږي وی د ګنټې نه پس بیا صحیح وی ملټي وی د ملټ تپوس د هغې سړي نه وکړه چې د هغه فلایټ او د سواړۍ چوک بند دي او هغه رواني او هغوی چې هلکه لار چېرته ویری ډیری په طرف باندې وتې ځکه هلته رانه فلایټ ځي مړه خو 1 منټ لیټ شي نو په 1 منټ کې به فلایټ تللی که نه د 1 منټ د هغه نه تپوس وکړه وی د 1 منټ نه پس بیا صحیح سیکنډ دي وی د سیکنډ نه خبرې وی د سیکنډ تپوس ته اکسیډنټ والا ونه وکړه اخري سیکنډ کې وی بچ شو که نه کاړی داسې روان شوی و د هغې ځای نه چې وتمبېد نو چې دې خوا شو نو خوا خیر شو داسې وایي که نه نو کوم خلق چې په اکسیډنټ کې بچ شوي نو هغه اکثر داسې زمونږ یو دغه ګټ را روانو ده بره نو زمونږ هغه کشر الله دې وبخي نو هغه ته دې خوا شو ځکه چې خو دې خوا را روانو نو چې دې خوا شو نو ګټ د بل ګټ نه وتمبېد جو دې خوا شو پسې دا کار په اخري سیکنډونو کې کېږي دا بچ کېږي هم په اخري سیکنډونو کې او دا ګیرېږي هم په اخري سیکنډونو کې دا څه وایي وایي په اخر کې هلکه وایي دا دې سړي دا سټیرینګ داسې کو که نه
نو وایي د سیکنډ نه ښکته سوی وایي په سیکنډ نه آخري 1/10 ملي سیکنډ هغې ته وایي وایي د دې د قیمت اندازه د اولمپک کلاړي نه ولګوه چې دی تیز روان یا بل ته مخکې کېږي نو په دې اخري کې دې ټارګېټ ته مخکې ورسي هغه پاتې شي جو کپ والي نو مطلب چې ستا ملي سیکنډ هم قیمتي دی ستا ورځ هم قیمتي دی چې دا د نه ضایع نه شي ته به کوشش کوې وایي کار به کوو یو څو کارونه په ذهن کې نو ډېر هوښیار خلک وایي ګوره من حسن الاسلام المرء دا ورته ترکه ما لا یعنی یو خو بې پیدې کارونه مه کوه خپل وخت چېرته ضایع نه کړې نو د خپل د وخت 3 ډیز دي وایي دا په ذهن کې کېده 4 ډیز نمبر 1 ډي چې دی ډو د ارجنټ اینډ امپارټنټ چې کوم ضروري کار یې هغه په اسات کې وکړه وی ارجنټ څه ته وایي چې په اسات کې کول غواړي وی په هغې سات کې یو ټلیفون چې راشي نو ته به یې اوس اټینډ کړې که نه دا ارجنټ دی خو دا اهم نه دی ضروري نه ده که چې ته یې اټینډ کړې خو له بل ارجنټ سره چې د بلې نه وړکې راتاو شي نو په دې وخت کې به څه ته رسول غواړي کیژوالټۍ ته که نه دا اهم دی اوس نو ارجنټ او اهم پیژنه نمبر 1 نمبر 2 چې دی دا ډو دی کوم شی چې اهمي او ضروري هغه په هغې سات باندې وکړه سبا ته یې مه پرېږده دویم چې دی هغه دی ډیلیټ د ربش بې پیدې څیزونه ډیلیټ کا یې به نشته ضرورت دویم ډیو شو لکه دې کې زه څه کار لکه زوی چکر لګو لکه دا خو په 8 فروری الیکشن دی چکر ورځې دي راځه که نه لکه تیکې به وخورو یاره دا خو مونږ خو نه یو وزګاره مونږ خو بېګا د غلطلیو نو ډیلیټ به کوې ربش تینګ به ډیلیټ کوو نو دوه شو د دریم چې دی یو ښه د تاج الدیس چلو کو نو بل وایي ډیلیګیټ دې ته وایي چې هر کار ورته په خپله نه کوې هغه لږ له ورکړه چې دا موبایل دکه چې موبایل کې دا واړه چې پې څومره پوهېږي دومره پې ته نه پوهېږي نو ډیلیګیټ دې ته وایي چې دا شی هغه ته ډیلیګیټ که پاور چې دا کار ته ټول کار په خپله مه کوه که نه او اخري چې دی اخري ډي چې دی ډفر چې وي به دا نن د کار ضروري نه دی دا به سبا وکړو نو لکه وخت به بالکل موږ نه ضایع کوو وی مونږ به د خپل کار چې کوو نو مونږ وایو چې هلکه مونږ د تحریک ملګري یو او مونږ دا کار مونږ کوو زمونږ مخالفین دومره ډیر دي نو چې کار به خو کول غواړي ځکه زمونږ خو بله لار شته نه او په قرآن کې دي قرآن ترې ډک دی حدیث ترې ډک دی او د دې نه بغیر کېږي نه مونږ په خپلو مشرانو پوه کړي یو او شکر دی چې مونږ په دې پوه شوي یو نو اسلامی انقلاب لانا دا زمونږ ذمہواری نه ده اس کے لیے جدوجہد کرنا ہماری ذمہ داری کیونکہ اللہ ہم سے پوچھے گا دا غیر لپاره یو څو کارونه په ذهن کې وایي دا ضروري دي وی او یو حدیث دی ان الله لیزع بالقرآن لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن بعضې کارونه په سلطان کېږي بعضې په قرآن کېږي نو داسې نه ده چې هر کار لکه قرآن کېږي هغه مولوي صاحب خبره وه چې هغه دغه وه په برغنډي باندې ورته خر راغلی او هغه ته وږې خوړله ده یاد کرسي ویله نو زمیندار پسې راغی وی دې له یاد کرسي نه وي دې له لوړي زه د خر په لوړ وخم چې دی بیا راشي نو ته پې چوف کې نو دې وجې نه لوړ چې دی ان حکومت سلطان دا ضروري دی د دې وجې نه الله تعالی وجعلني من لدنک سلطانا نصیرا ویلو نو دا خو یو ضروري خبره شوه دویمه دا ده چې الله تعالی د الله رسول چې ما ته پوه کولو وی توامانې دا سلطان او اسلام دا دواړه داسې رونه دي چې دا یو ځای پیدا شوي دي ټوینز به ته مونږ وایو نو چې کله یو ټیکي نو هلته به بل ټیکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا موږ ته وایي چې ګوره دا داسې دی چې الاسلامو اسلام چې دی دا په حقیقت کې بنیاد دی بنیانون نو که فرض که بنیاد دی نه نو بیا به رارغړي او والسلطان حارسون او سلطان چې هغه د هغې حارس دی یعنې څوکیدار دی او څوکیدار چې نو غلا به ترې کېږي نو چې څنګه بنیاد ضروري دی داسې حارس یعنې دغه ضروري دی نو ضروري دی نو تېښته خو دې تشتی نه د هغې لپاره به خپل جدوجهد کې وی جدوجهد کې به ته 3 کاره کوې دا په ذهن کې به ساتو نمبر 1 د الله نه به غواړې دعا خو یاد رکھیے کہ جدوجہد کے بغیر دعا سے کام نہیں چلتا هغه دعا مزه کوي چې ته وکړېږې بیا دعا وغواړې چې خدای زمونږ په دې ایفرټس کې زمونږ په دې منډه ترړه کې ته اثر واچې خو ته وایې چې نه خدای ته هسې دا کار وکړې نو وایي دا داسې دی لکه سړی واده نه کړی و چې خدای زوی راکړي نو دا خو بیا ټوکې دي نو دی وجه نه یو خو پکې دعا ده دویم دا دی چې ته الا الذین هغه کسان چې هغه جدوجهد کوي نو هغه جدوجهد کوي نو په څه به کوي باموالهم و انفسهم نو پیسې به ورکوې که چنده یې غوښتن چنده به ورله ورکوې پلې پیسې به رایل دا خرچې د کوم ځای نه کېږي 2 لکه په پلاني دي 2 لکه په پلاني دي دا دي که نه دا باموالهم دی که نه اگه خدای تعالی پیسې درکړي او ته 1 لکه 10 لکه 10 لکه روپۍ ورکې نو لکه تا خپل کار وکړو
وانفسهم بیا به ځان کړی چې خپې مې خوږېږي او دلته امین باچا وایي چې دغه له ځو شب بیدارۍ له ځو او هلته کې حنیف صاحب وایي چې نه دغه له به ځو نو ستا خپې به خوږېږي نه دا انفسهم دی نو دا انفسهم دا قرآن وایي موږ ته انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا یقین خو یې ټیک دی نو وجاهدوا باموالهم وانفسهم نو مې چنده ورکړې وه او مې پنډۍ خوږېږي ځان یې کړولی و فی سبیل الله نو اولئک هم الصادقون دا رښتونه دی الله دې موږ په رښتونو کې شامل اوس چې تا ته قرآن وایي چې ته رښتینی نور د خدای نه څه غواړې لکه الله یې د باندې فلسطین حالت راغلی چې په هغه کوم سخته ده خدای ته خو ډېر اسانه ده په دې غر کې یو ګروپ ناسي او په دې غر کې بل ګروپ ناسي ټوله شپه ډزې کوي سړی وایي چې ساړه سار به وجلی سار بیا هېڅ نه او تا ته وایي کډه وړی دلته حالت خراب دی ریګا راته خوشی کوي نو دا حالت اینی ټایم راتلی شي نو الله تعالی دې ما ته وساتي په دغې وخت کې به ته سوچ کوې چې یاره جهد دریم نمبر و چې جدوجهد کوې نو څه به کوې لومبنی کار دا چې خپل نیت صحیح کوي نیت چې صحیح نه مخلصین له الدین وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین موږ څه لپاره ځان کړی چې د خدای دین په دنیا غالب شي نه زه خو ځان دې لپاره کړم چې ما ته پکې پروموشن میلاو شي زه خو دې لپاره ځان کړم چې زما بچی پکې نوکر شي زه خو دې لپاره ځان کړوم چې زموږ دا روډ پوخ کي دا بیا نه دی نو دې وجه نه چې اوس نه موږ خپل نیت صفا کړو مخلصین له الدین چې د الله دین په دنیا قایم کي یاره زه هېڅ نه غواړم ما له ته هېڅ مه راکوئ خو چې زه الله دین په دنیا قایم شي دا لومبنی کار ته وکړو نیت ته صحیح کړو دویم نمبر څه دی چې ته به د ځان سره خلق میلاوی د خلقو نه بغیر ګورې وی نه کېږي وی ګوره څه ویلې اخرجت للناس ناس خلق نه دی وی په دې کې ښه بد نه دا بد خلق به راولې چې دی خدای ښه کړي د الله د دین د قایمېدو دپاره جدوجهد چې دی دا د جنت لار ده اس سے کسی کو محروم نه رکھے پلانې کمیونسټ دی پلانې نیشنلی دی پلانې پیپلی دی دا خو کم از کم هر څه چې دي خو دا د چا نه ښه دي دا د عبدالله ابن ابی نه ښه نه دي نو رسول الله صلی چې چېرته تونه عبدالله ابن ابی به سره نه ګرځېدو بني مستلق غذا چې وه نو تلی نه و د دې مطلب دی او هغه ته څه وي دا وجنو په یو ځای کې داسې حرکت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خلق به چې محمد خپل ملګري وجني نو چې هغه عبدالله ابن ابی برداشت کاو که نه نو ته هم په دې خپله ډله پره کې عبدالله دې برداشت کې دا کیدی شي او کیدی چې خدای ورته هدایت وکړي او ستا د عبدالله ابن ابی دا شکي دی هغه یقیني و ځکه انسان ما ته حق نشته چې په چا د منافق ټپه ولګو دا صرف د رسول الله دغه او دویمه نمبر دا ده چې لکه عام خلق چې دی لکه دغه سره څومره فوج و د موسی علیه السلام سره 6 لاک نه په 6 لاک شپږ کسان نو چې د هغه ملګري شوي وې څه وې فاذهبوا انت وربک فقاتلا تا ځه موږ خو نه سو انا هاهنا قاعدون نو هغه سره هلته ګزاره کوله وی دا ولې ضروري دي وی دا ضروري ځکه دي که نه چې الله تعالی خپل پیغمبر ته څه وایي هو الذي ایدک بنصره وبالمؤمنین یعنې د امداد یو خو د الله امداد دی براه راست دویم بالمؤمنین دا ووټرانو دا کارکنانو دا ارکانو دا متفقینو دا ستا چې ورسره معاهده وکړه دا بالمؤمنین دي که نه او بل ځای کې چې ورته الله تعالی وایي حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین دا مطلب دی چې لکه کوشش به کوې چې خلق ستا ملګری شي وی خلق به څنګه ملګری کړو وی لومبنی شرط دا دی چې دا چلو که خپل خوی ښه که چې ستا خوی ښی نو دا مقناطیس دی نو خلق به راځي لکه مقناطیس ته چې لوحه راځي چې ستا خوی خراب وي نو خلق به څه کېږي تختی به نو چې سړی خپل پیغمبر نه معاف کړي خپل پیغمبر ته څه وایي فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب نو که ستا د خولې نه شبیزي او ته هر وخت لکه خلقو ته قارېږې او څوک پرېږدې نه نو څوک به دله نږدې راشي که نه او بیا بل ځای کې ورته څه وایي چې فبما رحمت حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم چې ستا ټول سوچ دا دی زما د ملګري ته به خیر څنګه رسي زما د ملګري دا بچی به سبق څنګه وایي زما د ملګري دا کار به څنګه کیږي حریص علیکم چې خیر درته ورسي زما دا ملګری به څنګه جنت ته ځي بالمؤمنین رؤوف الرحیم د رډم نرمې او په ظاهر باندې هم نرمې نو ته به لږ خپل خوی ښه کې یوه خبره دې ته وایي لیډرشپ کوالټي دا په ځان کې پیدا کوو لکه هر څومره برداشت چې ته کولی شې
لکه اوس یو احسان صاحب ووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې ځای نه ته ونیسئ رای کاږي او هغه په ځای دی چې هغه ته وقارېږي نو عمر صاحب ته وقارېدو چې تا له عمره پکار دي چې ما ته ووایي چې ولې که که نه نو هغې فایده څه وشوه سړی هلته کې شامل شو سارې لکه ایمان یې راوړ نو چې دا صورت حال یوه خبره دویمه خبره پکې دا ده چې د دوستانو دایره به لږ وسیع کړې د دشمنانو دایره به کمې د مخالفینو کله کله به د چا سره دغه وشي معاهده وشي چېرې مونږ اتحاد وکړو نو دا سره دوستانو باندې لکه مونږ چې څومره اتحادونه کړي په هغې کې چې کوم ورکرز ټایپ خلک مونږ له راغلی هغې زمونږ نه متاثره شوي نه ځي تاسو مونږ د خپلو ملګرو ته ډېرو ته ویلي ده چې یاره هغه وی خپل کار کوه زه نه ځم ما خو دا اوس ولیدل دا لیدل دا شوي دي داسې نو اختلاف چې دی که نه ته به کوشش کوي چې ستا د دشمنانو دایره کم سے کمی او ستا د دوستانو کم زیاده سے زیاده د دوستانو دایرې د وسیع کول دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا سره معاهده کړو یهودیانو سره نه وه کړې میثاق مدینه څه و د هغو سره نه و یا غیر چاپېره قبایل چې هغو سره نه وه کړې نو کله کله به د خلقو سره راځي یا به ستا د مرکز ته راځي ته به د هغو مرکز ته ځې ګوره که ستا خبرې ته هغه غوږ کېدي نو دا یو ضروري ده او بله دا ده چې اختلاف چې دی دا رحمت دی لکه مونږ وایو چېره دا په کم مونږ دی که په اووه دی وایي چې یاره په کم ټیک دی نو زه وایم چې په کم ټیک دی بایبو صاحب وایي چې اووه په اووه ټیک دی دا اختلاف دی او په اخر کې به تاسو یو کنکلوژن وباسئ چې اووه ټیک دی په کم اووه ټیک نه دی او مخالفت چې نه د سړ د غاړې به میلال کې خو چې دې څه وایي نه زه به د هغې خلاف کوم دې ته مخالفت وایي او بس چې دې پکې جو زه پکې نه یم نو د مخالف اختلاف نه به د مخالفت نه جوړوئ او یو بله خبره ضروري چې دا چې ته کې هغه دا ده چې ته اسلامي انقلاب د خواتینو او د نوجوانو نه بغیر نشي راوستی دا به شاملې ځان سره خواتین درسونه به کې خواتین به په خبره په کور پوه کې د کورس اجتماع به کې خپل بچي چې کوم دی په مختلفو بانو باندې دې پروګرامونو له راولې که ته هر څومره په احوالو ځې خو چې بچي دې بېخبره پاتې شي نو بیا نشي کېدی او یو بله دا ده چې ته د مغرب سره به مقابله کې نو ګوره پای کې یو حکمت دی یعنې ساینس دی یو پای کې علم دی یو پای کې جد و جهد دی یو پای کې اجتهاد دی نو ته به سټډي کې ځان به کړی ستا را حماس والا چې پې ورغلي وو د دې سره څو پیراګلایډر ورته وایي نو دا به ساینټیفک دغه دی که نه مشینري ده که نه دا چې ټول هغې کړو دې سره تلي وو که نه د دې وجې نه چې ستا کسان په علمي لحاظ سره کمپیټنټ دي په هغې کې چې ایجادات دي ځکه دا کار په دغې نیت پکې ستا ډاکټر قدیر چې څومره کار کولی شي ټول پاکستان هغه نشي کولی دا ولې چې هغه په ځان پوه کړی نو ته به خپل کشران خپل دا په ساینس او په ټکنالوژي باندې پوه کې او بیا دا خبره ده چې سیاست په صرف انتخاباتو ته نه وایي ګوره نور خلقو په تا کې به دا فرق نور خلق څه غواړي ووټو وایي موږ له به ووټ راکړې سپورټو سبا زموږ جلسه را چې راشي او نوټو موږ له به پیسې راکړې نو هغه وایي ما مقدر ته ودروئ تاسو ته خلاص یې ټولې پیسې به زه لګوم ته ورته څه وایې ووټ به م راکړې سپورټ به م راکړې نوټ به م راکړې خو تربیت ته به م راځې تربیت په کودې یو بل دا سلو په ما پتا کې دا فرق دی ته وایې یاره دغه دی ګنکپ دی وایي دي خو چې ماله ووټ راکړي زه هم چرسي دی وایي سل پیرې دي خو چې ماله ووټ راکړي زه هم چې نه چرسي دي نه بنګي دي نه او د مور پلار نافرمانه دي نه او آیس دي نسکي او بچی دی په خو سکولونو په خو مدرسو کې سبق وي ما سره د خپل کارکون دا غم دی نو ستا په سیاست کې زما په سیاست کې فرق دی دې وجې نه زه کله اجتماعات کوم مختلف چېرې خلقو ته خیر راشي په دې سلسله کې اخري خبره چې هېڅوک نه کوي او ما تعالی پکار دی احتساب او استغفار غلطي د چا ده زما ده وی په یو یونین کونسل کې یا په یو شورا کې به تاسو چېرته داسې قرارداد نه پاس کړی چې موږ دا غلطي کړې وه خدای پاک دې موږ ته معافي وکړي خو ټول قراردادونه څه دي چې هغو دا غلطي کړې ده او هغو دا غلطي کړې ده او هغو دا کړې اته مونږ خو نه ده کړې پکار دی چې ته خپل احتساب وکړې او په دې د الله تعالی نه استغفار او مغفرت طلب کې الله دې ما له تاسو لپاره د عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین